الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د ټولو ورونو ډېر ډېر شکریا چې تاسو راغلئ د جرایم پیشه عناصر د کاروایانو متعلق د سوات پولیس چې کومه کاروایي شروع دي د هغې متعلق تاسو دنیا ته ښودل غواړئ. د هغې دپاره ستاسو ډېر ډېر شکریا. په 21/11/2020 باندې اطلاع میلاو شوه چې په لینک روډ امانکوټ چې د میلډاک په خوا کې دی هلته په یو ګاډي باندې ډزې وشوې. د دې اطلاع پیش نظر زه مجيب عالم خان اسټوسیف زموږ تفتیشي انچارج فرید خان او نور ملګري فورن موقع ته لاړو چې ومکاتو هلته په یو ګاډي کې دوه ناشونه پراته وو چې د هغوی د شناختي کارډ نه د هغوی نومونه شیر علم خان ولد بهرام ساکن شمودی زرخیله او د دویم نوم کریم خان ولد شهریار ساکن راموړه دیر لویر معلوم شول. لاشونه مو اوچت کړو، هسپتال ته مو ورسول. په دې دورانیه کې د شیر علم خان ټبر هغه راله په هسپتال کې باقاعده داویداري وکړه. په داویدارۍ کې شاهي نواب د هغه دوه زامن چې د یو نوم سید دی او د بل نوم سهیل دی او د نامعلوم ملزمانو خلافي داویداري وکړه. چونکې دا یو دلخراش واقعه وه. په دې واقعې باندې اعجاز خان آرګو صاحب ملکن قاسم علي خان ډیپو صاحب سوات ډېر په سختۍ سره نوټس واغستو. جناب قاسم علي خان ډیپو صاحب په دې واقعې ته د ویښت رسېدو دپاره یو ټیم تشکیل کو چې پای کې یو زه مجيب عالم خان ایس ایچ او تانا رحیم آباد، انسپکټر سید رحیم خان، فرید خان ایس آئی تانا رحیم آباد چې د رحیم آباد تانې تفتیشي انچارج هم دی او ټیکنیکل ټیم جوانان شامل وو. دې جوانانو ډېر په باریک بینۍ سره په دې تفتیش کې کاروایي وکړه. مین ملزم شاهي نواب گرفتار شو. د مناسب تفتیش نه بعد هغه جوډیشل لاکاپ ته منتقل کړی شو. چونکې په دې وقوعه کې په دې مقدمه کې نامعلوم ملزمان هم چارج وو. زموږ تفتیشي ټیم په دې کې ډېر په باریک بینۍ سره کار وکړو او په دې کې 3 کسان چې یو انور علي دی، بل شرافت دی، بل شاه جهان دی، دا یې گرفتار کړو. په وقوعه کې چې کوم موټرسایکل استعمال شوي 2 موټرسایکل دي هغه برآمد شوي دي. دغه شانتې په کومو تماچو باندې چې دا واقع شوي ده، دا قتل شوی دی، اعلی جرم چې کوم دی 2 30 بور پسټل هغه هم برآمد دي. ملزمان ستاسو په وړاندې دي. مزید تفتیش شروع دی انشاءالله چې مزید هم سبق ترالو ستاسو نظر به تیرو. په شموزو کې د قتل یو مقدمه درج شوې وه چې د هغې تفصیل څه داسې رنګ و چې عبدالله نومې کس چې د شیر علم خان زوی دی کوم چې په دې مقدمه کې مقتول دی د هغه په زوی باندې دعوا وشوه. په دغه واقعه کې 2 کسان، یو سیاب چې هغه په موقع باندې مړ او دویم کس عبید چې هغه زخمي و خو وروسته بیا هغه هم مړ شو. په هغې باندې باقاعده مقدمه رجسټر شوې ده. عبدالله چې د هغه په جوډیشل لاکاپ کې دی او په عدالت کې د هغې سماعت شروع دی. په 2020 باندې د دې عبدالله تاریخي پیشي وه چې دغه تاریخي پیشۍ په سلسله کې د دیو پلار شیر علم خان او د ماما زوی کریم خان دا هم راغلي و عدالت ته. کله چې د تاریخي پیشۍ نه بعد دا شیر علم او کریم خان د عدالت نه را بهر شول نو د دیو په تاک کې ناس اجرتي کسان چې چا د دیو دپاره د قتل دپاره باقاعده اجرت قبول کړی د دیو پیچه یې وکړه او دا کوم ځای چې مخکې ما تاسو ته یاد کړو دغه ځای ته بس په موټرسایکل رالل دیو یې وویشتل. چونکې د دیو د یو بل سره هغه زړې دښمنۍ وي. دا واقع چې دا د اجرت په ذریعه باندې شوې ده چې ستاسو په وړاندې ده. دا په څومره په اجرت باندې حال د تفتیش نه دوی وایي چې په 6 لک روپۍ باندې خبره شوې ده، 6 لک اجرت شوی دی. مزید تفتیش هم شروع دی انشاءالله. که مزید سره بیا به تاسو ته ووایو. څنګه باندې موږ په باریک بینۍ سره لګیا یو انشاءالله چې په دې کې داسې یو واقعه راغله چې زړه واقعیت تسلیم کړه یا څه داسې یو خبره تسلیم کړه چې د هغې نه بل یو مقدمه یو بل کیس رجسټر کېږي. په هغې به انشاءالله هم قانوني کاروایي کېږي. چونکې ملزمان نن گرفتار شوي دي، دوی له باقاعده موږ کسټډي اخلو، انټاروګیشن به کېږي او اصل حقایقو ته به ځان رسوو. वाकया हुआ था कमोदय में, तो सिलसिले में बाकायदा इन दोनों प्रेसिडेंट के मामले में दुश्मनी चल रही जिसका जो शाही नवाब है इसके रिपोर्ट के मुताबिक इनके खिलाफ वो केस चल रहा था जो कि अदालत में देर समाप्त हुई।